الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. الحمدلله پرون مونږه د سوره هود ابتدا کړې وه او ان شاء الله نن به په دغه سوره هود کې د 12مې سپارې ابتدا کوو. پرانی سبق کې الله جل شانه د دې خبرې ذکر کوي چې په مخ د ځمکه باندې څومره سالرون کې او زنده شیزونه دي، ژوندي شیزونه دي، د دې رزق ذمہ داری په ما باندې ده. وما من دابتن، وما او نشته دی من دابتن هیڅ د هیڅ زنده سر. دابه هغه شی ته ویلی شي چې وجود لري خود حرکي وي او ساپکی وي، چې جسمي وي خود حرکي وي او ژوند پکې وي. نو دغه شی ته دابه ویل شي. دابة الارض، نو بس دابة الارض دا انسان هم دابه ده، دا ګړي بيزي او دا حشرات الارض او دا ماشي میږي دا ټول دابه دي. نو هر شی د خدای پاک رزق ورکوي کنه ورکوي، میږي له ورکوي، انسان له ورکوي، اتی له ورکوي، اوښ له ورکوي. د دې نه چې څومره غټ دابې دي هغې خدای پاک رزق ورکوي. نو ځکه خدای پاک وما من دابة نشته د هیڅ زنده سر فی الارض په ځمکه کې الا علی الله مگر لازم دی په الله جل شانه باندې رزقها رزق د هغې. نو الله تعالی وی چې دا انسانان لګیا دي ټول از نافرمانی کې صرف د دې روټۍ لپاره، صرف د دې روټۍ لپاره لګیا دي او نافرمانی کوي. نو الله تعالی وی که چېرته ستا دا عقیده برابر شوه، دا عقیده دې برابر شو چې هر زنده سر له خدای پاک روټۍ ورکوي، نو بس بیا خبره پاتې نه. خو زموږ دا عقیده نه برابرېږي. مونږ ګنې وایي بس دا روټۍ به مونږ له نوکري راکوي، دا به مونږ له تجارت راکوي، دا به مونږ له دا کوي. نه بس سړی دی دا چرند او پرند ته سوچ کوي، دې نوکري کوي، دې تجارت کوي، اک رزق ولی چې څومره ول خدای پاک مقرر کړي اک ولی راسي. ويعلم نو ځکه وایي چې الا علی الله مگر لازم دی په الله جل شانه باندې رزقها رزق د هغې. نو لازم معنا وجوب، واجب دی په الله باندې. نو پتا باندې او شیز به هغه سړی واجبوي چې د هغه مرتبه او د هغه منصب دستانه وي. تا ته وایي چې لکه دا کار داسې وکړه، داسې ده که نه ده. خو اوس د الله جل شانه نه خو لوی مرتبه والا په دې کائناتو کې څوک شته نه. نو په الله جل شانه باندې به څوک واجبوي او لازموي. نو دې ته مفسرین فرمایي چې دې ته وجوب تفضلا وایي. وجوب تفضلا یعنی دا د الله جل شانه مهرباني ده چې په ځان باندې د انسانانو دا او د ځناورو دا او د مخلوقاتو دا رزق لازم کړی دی. کني کو خدای پاک وایي چې ځان له رزق پیدا کوي او ګرځي په دنیا کې، نو بیا به چا ځان له یو نوړی رزق برابر وي.
نو دا د الله جل شانه احسان دی په موږ تاسو باندې. الا علی الله رزقها، مگر لازم دی الله جل شانه باندې رزق د دغه زنده سر. ويعلم، او پیجنی الله جل شانه مستقرها، زی په دنیا کې ده، ومستودعها، او زی په آخرت کې ده. نو خدای پاک وایي کستا په دنیا کې چې کوم ځای هغه ماته معلوم دی، په آخرت کې چې کوم ځای دی که جنت دی او که جهنم دی هغه ماته معلوم دی، ته زمانه پټېدی نشي. او دویمه معنا ويعلم پیجنی الله جل شانه مستقرها، زی د قرار په دنیا کې ده، نو او دروازه زی په دنیا کې د قرار ده دروازه، ومستودعها، او زی د آرام په دنیا کې د شپې. نو خدای پاک وایي که ته پرځم د دنیا په هر ګوټ کې، نو تا پسې بالته کې د ماسپښین ډوډۍ در رسي، د آب ټیم چای به در پسې در رسي. او ومستودعها، او که ته د شپې په دنیا کې په هر ګوټ کې تا پسې به د ماستان ډوډۍ در رسي. ځکه موږ پښتو کې وایو پردی رزق څوک نشي خوړی. نو ځکه خدای پاک وایي چې بس دا رزق دا ذمہداري په ما باندې ده، د انسان د دې لپاره نافرمانی نه کوي زما چې حلال او حرام ته نه ګوري خو را جمع کوي. نو بس خدای پاک وایي دا رزق به زه در کومه، ته بس خپل حلال حرکت کوه، حلال حرکت کوه، نور چې ما ستا دپاره لږه لیکلې ده او ډېره لیکلې هغه به در رسي. کل دا ټول چې دي فی کتاب، په کتاب مبین واضحه کې لیکلي شوي دي. خدای پاک وایي دا ټول هر څه ما ځان سره لیکلي دي چې پلانکي له به دونه پیسې ورکوم، دومره به وله مال ورکوم، دومره به وله دولت ورکوم، دومره به وله جایداد ورکوم، او پلانکي له هېڅ نشته. بس دا خدای پاک وایي دا ما فیصلې کړي دي چې چاله څومره ورکوم، چاله ډېره ورکوم او چاله لږه ورکوم. وهو الذي، الله جل شانه هغه ذات دی، خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او د ځمکه، فی 6 ایام، په مقدار د شپږو ورځو کې، په مقدار د شپږو ورځو کې. ځکه شپه ورځ خو له هغه ونه، ځکه چې کله ځمکه او اسمانونه خدای پاک پیدا کول نو شپه ورځونه، نو چې شپه ورځونه نو دغلته کې مقدار د شپږو ورځو مراد دی. ځکه شپه ورځ پیدا کېږي د ځمکې او اسمان او د دې سیارو د حرکت نه پیدا کېږي. دا خو چې دا نور هلته نه راخېږي نو ورځ شي، چې دلته پرېوځي نه شپه شي. نو که د انور حرکت نه کوي، د انور نه راخېږي نو ورځ کېږي، یا که د انور نه پرېوځي نو شپه کېږي. نو بس خو ځکه خدای پاک وایي چې دا وهو الذي خلق السماوات، الله جل شانه هغه ذات دی، خلق السماوات چې پیدا کړي دي د اسمانونه والارض او د ځمکه، فی 6 ایام، په شپږو ورځو کې. نو معنا ده چې په مقدار د شپږو ورځو کې، ځکه چې خدای پاک کله ځمکه اسمانونه پیدا کول هغه ورځ په هغه وخت کې د شپې او د ورځې تصور نو. وکان عرشه، وکان او عرشه، عرش د الله جل شانه علی الماء، د اوبو د پاسه، د اوبو د پاسه. معنا ده چې دا دنیا نه وه او دا ټول کائنات اوبه وې، دا ټول کائنات اوبه وې، او بس د دې پاسه د الله جل شانه تخت پروت. او کني د اوبو د پاسه څوک خسنې هم نشي ټینګولی، او دا د الله جل شانه قدرتونه چې د اوبو د پاسه تخت پروت دی. لیبلوکم، د دې لپاره چې ازمایښو کې په تاسو باندې الله جل شانه ایکم، چې کوم یو په تاسو کې احسن عمل، بهتر عمل، بهترین د عمل په اعتبار، چې په تاسو کې کوم یو کس بهترین عمل کوي. ولئن قلت، اوس دې کې خدای پاک بل خبره کوي چې پیغمبره که ته چرته ولئن قلت، که ته چرته وې د کافرانو ته انکم چې تاسو مبعوثون بیا به ژوندي کولی شئ، مړه به شئ بیا به ژوندي کولی شئ، من بعد الموت، پس د مرګ نه. نو لیقولن، دی به څه وایي؟ لیقولن، خامخا به دی وایي الذین، هغه کافران، الذین هغه کسان، کفرو چې کافران شوي دي، ان هذا، نه ده دا خبره، الا مگر دا سحر مبین، ښکاره دروغ دی، ښکاره دروغ دی. او سحر خو هسې په عربی کې جادو ته ویلی شي، خو دلته کې په معنا د دروغ دی، دلته په معنا د دروغ دی. هم پښتو کې وایو که نه، لکه د سپین دروغ. نو خدای پاک هم وایي چې دی به تا ته دا خبره کوي چې پیغمبره ته ورته کله ووایې چې تاسو به مړه کېږئ او پس د مرګه به بیا راپاسې او الله جل شانه ته به مخامخ کېږئ، دې ته به وایي چې دا دروغ. ځکه او تاسو ما مخکې ویلي مو که نه چې یو کافر راغی چې ته په لار باندې چې ته زوړ اډوکې مونته،
اوس والله اعلم چې د انسانو که د زناورو او نه غراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم پس مسجد نبوي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې محفل کې ناست صحابه سره ناست او داسې ورته هغه هډوکي مخې ته وغورځه وایي ته څه وایې چې دا هډوکي به واپس ژوندي کي په دې کې د ژوند څه اثار نشته په دې کې د ژوند څه اثار نشته ځکه خدای پاک وایي چې ای پیغمبره که ته چېرته دوی ته ووایې ولئن قلته که ته چېرته ووایې دوی ته انکم چې تاسو به مبعوثون ژوندي کولی شئ من بعد الموت پس د مرګ نه نو لیقولن دوی به تا ته څه وي الذین هغه کسان کفرو چې کافران شوي دي ان هذا نه ده دا خبره الا مګر ده دا خبره سحر مبین دا سپین دروغ ته وي حالانکه پیغمبر خو دروغ نه وایي ولئن اخرنا او که چېرته مؤخر کړو مونږه ډیلی کړو مونږه رستو کړو مونږه عنهم د دینه العذاب د عذاب الى امة معدودة تر یوې معلومې مودې پورې الى امة معدودة دلته کې دا دریم ټکی دی چې په عدله بدله معنی باندې دلته کې اوس امت خو امت ته ویلی شي امت ته ویلی شي خو دلته کې امت په معنی د وخت دی د مودې دی نو ځکه خدای پاک وایي چې ولئن اخرنا عنهم العذاب او که چېرې مونږه مؤخر کړو ډیلی کو رسو کو عنهم د دینه العذاب د عذاب الى امة معدودة تر یو معلومې مودې پورې نو لیقولن نو یقینا دا کافران به وایي ما یحبسه څه شي بن ساتلی دی دا عذاب ولې نه راځي ځکه هغه لسمه سپاره کې تیر شو که نه ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین ای پیغمبر ته چې موږ سره وخت د قیامت خبرې کې یا موږ ته وایي چې خدای پاک بر باندې عذاب راولي متى هذا الوعد ان کنتم صادقین دا وعده به کله برابري نو دیم دلته کې دیو هم تا ته تک چې کله د عذاب ترستو شي ځکه ګوره د خدای پاک یو اصول دي او په اتمه سپاره کې هغه خبره تېره شوه د خدای پاک اصول داري چې کله په یو امت کې پیغمبر موجود نه په هغه قوم باندې خدای پاک عذاب نه راولي او چې کله په هغه قوم کې داسې خلک موجود وي چې هغې استغفار وي نو په داسې قوم باندې خدای پاک عذاب نه راولي او له دې وجې علي رضی الله عنه فرمایي چې هر یو کس له پکار دي چې د خپل ځان خپل خاندان خپل چاپیرچل خپل محله خپل کلی د الله جل شانه د عذاب نه بچ کول غواړي نو پکار د چې دې د ورځې کم از کم 300 پیرې استغفار وي د دې نه زیات چې پکار د 1500 وي د دې نه زیات پکار د چې 1000 پیرې او چې اسم نه چې د 1000 پیرې خو روزانه خامخا وي نو 15 مونځ دي او چې د هر مانځ نه پس 15 پیرې استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه لا حول ولا قوه الا بالله بس درازه به 1000 پیرې استغفار برابرېږي نو د خدای پاک د عذاب نه محفوظ دي او تاسو کې چې تاسو سره خپل ګاونډیان او د خپل محله او د خپل کلی به د سره الله جل شانه د عذاب نه محفوظ نو دا ځل یو معمول جوړ کړي او نو چې په قوم کې پیغمبر موجودي او استغفار والا خلک موجودي داسې خلک موجودي چې هغه استغفار ویني په قوم باندې خدای پاک عذاب نه راولي او چې کله په عذاب راولي نو بیا خدای پاک پیغمبر ته اوس بار شه بل از مونږ د یونس علیه السلام په واقعه کې وي چې یونس علیه السلام ته خدای پاک دا وایي چې عذاب به زه په دې باندې راولم عذاب به پرې راولم خو نه ورته د عذاب د راتلو ټیم وخو او نه ورته دا ټیم وخو چې ته به کم ټیم وځي ځکه پیغمبر هغه ټیم باندې وځي چې خدای پاک ورته کم پیش ټیم وخی چې بای پوره پاته بجې وو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه خپل ملګری رخصتول حبشې ته رخصت کړو او د مکې نه حبشې ته رخصت کړو او څه ملګري مدینه منورې ته رخصت کړو خو خپل نه وته خپل علوت چې کله وته د الله جل شانه حکم وشو دغه شان ابراهیم علیه السلام نمرود په اور کې واچو خو وته نه علوت چې کله الله جل شانه وته حکم وکړ دغه شان نوح علیه السلام کشته جوړ کړه چې کله وته الله جل شانه حکم وکړ دغه شان شعیب علیه السلام دا اصحاب الایکنه او د خپل قوم نه وته چې کله وته الله جل شانه حکم وکړ نو چې تر کوم پیغمبر موجود وي نو په قوم باندې خدای پاک عذاب نه راولي نو دی باندې عذاب نه راته ولې به نه راته رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې موجودو نو دی به وی لا یقولن یقینا بدا کافران وی ما يحبسه دا عذاب ولې نه راځي دا عذاب ولې نه راځي نو خدای پاک وی الا یوم یاتیهم الا خبردار یوم په هغه ورځ باندې یاتیهم چې راځي به دوی ته عذاب لیس مصروفا دا بنشي اړولې عنهم د دوینا وحاق بهم وحاق
بهم او نازل بشي په دې باندې ما هغه عذاب کانو چې ودوي به په هغه عذاب پورې یستهزئون مسخرې ور پورې کولې. نو خدای پاک وی چې کله زه عذاب دراتلو اراده وکړم نو بیا دانا الا قوم یونس موږ بل صبر کوي. نو خدای پاک وی چې کله په یو قوم باندې عذاب راولم نو بس هغه چې یو پر فیصلو کوم هغه بیا راځي، هغه بیا راځي، هغه خپل بیا هدف او خپل نشانه نه بدلی چې راولې مې په یو قوم باندې اورا بشي په بل قوم باندې، یا راولې مې په یو ټیم باندې اورا بشي په بل ټیم باندې. نه، خدای پاک وی لیس مصروفا عنهم، دی به د عذاب بیا نشي اړولې د ځان. وحاق بهم او نازل بشي په دې باندې ما هغه عذاب کانو به چې ودی په هغه عذاب پورې یستهزئون مسخرې کولې. بس دومره ډېر دی. وما من دابة او نشته د هیڅ یو زنده سر فی الارض فزمکه کې الا علی الله مگر لازم دی په الله جل شانه باندې رزقها رزق دا غ زنده سر ويعلم فی جميع الله جل شانه مستقرها زید قرار په دنیا کې ومستودعها او زید آرام په آخرت کې کل فی کتاب مبین دا ټول په کتاب واضح کې لیکل شوی دی. وهو الذی الله جل شانه هغه ذات ته خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او د ازمکا فی 6 ایام په مقدار د شپږ ورځو کې او په مقدار د شپږ ورځو کې. تاسو ابو الازما په د دې لپاره 23 سپاره ته بوتلې چې الله جل شانه چې په 2 ورځو کې مزمکه پیدا کړه نو دا 2 ورځو په مقدار باندې د 2 ورځو په 2 ورځو کې اسمانونه پیدا کړه او په 2 ورځو کې وقدر فيها اقواتها. خدای پاک په دې کې ما د انسان لپاره ضرورت او څومره رزق چې دی د در لپاره څومره پیدا دی په 2 ورځو کې مې پکې هغه ور واچولې. نو فی 6 ایام په مقدار د شپږ ورځو کې وکانه عرشه او عرش د الله جل شانه علی الماء د اوبو د پاسه لیبلوکم د دې د پاره چې ازمایش وکړي په تاسو باندې الله جل شانه ایکم چې کوم یو په تاسو کې احسن عمله بهتر د عمل په اعتبار ولئن قلت او کشرتتو وی پیغمبره د کافرانو ته انکم چې تاسو مبعوثون بیا بجوندی کول شي من بعد الموت پس د مرګ نه ليقولن یقینا دی بوای الذين ها کافران الذين ها کسان کفرو چې کافران شوی دي ان هذا نه دا خبره الا سحر مبین مگر ښکار دروغ دي دا. ولئن اخرنا او کچرته مؤخر کړو مونږه عنهم د دینا العذاب دا عذاب الى امه معدوده تر یوې معلومې مودې پورې لیقولن یقینا دا کافران بوای ما يحبسه ما سشز دی يحبسه چې بند کړي دی دا عذاب علی یوم علی خبردار یوم په هغه ورځ باندې یاتیهم چې راځي بدوی ته عذاب لیس مصروفا عنهم دا بنشي اړولې د دینا. وحاق بهم او نازل بشي وحاق بهم او مسلط ملحق بشي بدی پورې ما هغه عذاب کانو چې ودوی به په عذاب پورې یستهزئون مسخرې کولې. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اني اعوذ بك من عذاب اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم اللهم اني اعوذ بك من مسيح الدجال. الحمد لله صبر رحمه دعا جهان انت دین کار وخت دین بګار انت اخلاص ریاکار نه مسافر زمر په وخت مدا کلمه نصیب چې لا اله الا الله محمد رسول الله ټول مرګ په ځای ده کې نه